बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ममंगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट को पर ममंगा जनरली on तक दागी समरी वेले व मेटन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वेले नन ममंगा स्टार्ट को ग्लाइकोलिसिस glycolysis mung sa shere it is a breakdown of glucose molecules no mung sara glucose molecules so carbon 6 carbon molecules which dagi breakdown की pyruvate ta और पाई के बिया mung sara ATP मंगा दागी से को ATP या खुलो ATP generations की या gain of ATPs की mung sara ठीक सुंदरी पर बारह के बनन मंगवाई दो glycolysis process बारह के glycolysis से शरे glycolysis is a process of breakdown of glucose چې کوم ګلوکوز وکړو په زمون په سیلز تلل شي سیلولر ریسپایریشنز کې نو په هغه کې مونږ سره د هغه بریک ډاون کیږي نو هغه بریک ډاون د وجې مونږ سره سرازي ATP مونږ سره چې کوم انرژي ده هغه پروډوس کیږي نو glycolysis produce two molecules of pyruvate दो molecules of pyruvate موږ سره څه شی دی دا موږ سره 3 کاربن molecules دي دا موږ pyruvate وایو چې دا موږ سره دو pyruvate جوړي ٹھیک شو بل پکې دو molecules of ATP موږ سره پدې کې جوړيږي دو molecules of موږ سره NADH جوړيږي پدې کې ٹھیک شو او بل موږ سره دو molecules of waters پدې کې جوړيږي نو اوس په موږ دا glycolysis process وایو چې glycolysis process موږ سره څنګه کیږي او په کوم سټیپس باندې کیږي نو هغه به موږ ډیسکس کوو دا تاسو مخکې هم ویلې ده په کچا FSC کړی وینو په FSC کې دا ډیټیل سره په فرست ایئر کې هم تاسو دا ویلې ده ٹھیک شو دا تاسو په فرست ایئر کې هم ډیسکس کړی دی چې دا موږ سره څه شی دی او دا څنګه پروسس کیږي نو نن مې دلته موږ بیا دوباره ډیسکس کوو ترې په باره کې به وایو چې دا موږ سره کوم یو پروسس دی په دې باندې موږ سره څنګه کیږي دا پروسس ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره 10 enzymes چې کوم دي دا انوالو دي په دې بریک ډاون اف ګلوکوز مالیکولز کې چې کله دا ګلوکوز مالیکولز بریک ډاون کیږي نو په دې کې موږ سره 10 مالیکولز اف شوګر چې کوم دا انوالو دي چې هغه څه کیږي دا غي بریک ډاون کیږي او موږ سره سرازي ګلایکولیسس پروسس کې دا ټول پروسس موږ سره په دې کې یو 10 enzymes دي چې هغه په دې کې انوالو دي دا هغه په مدد سره موږ سره کیږي دا ګلایکولیسس پروسس کیږي glycolysis process موږ سٹارټ کوو سټیپ نمبر 1 موږ په سټیپ باندې ما ډیوایډ کړی تاسو ته ما چې تاسو ته ایزی وی په اسانه باندې تاسو ته دا یادېږي نو سټیپ نمبر 1 کې موږ څه کیږي د انزیم هیکزوکاینیز دا هیکزوکاینیز فاسفورایلیټ چې کوم دی دا موږ سره انزیم دی ار ایډ ا فاسفیټ ګروپ یا موږ سره کتا سو دي چې وګوره هیکزوکاینیز په دې ډایګرام کې په دې کې موږ سره ګلوکوز مالیکول سره خلی هیکزوکاینیز فاسفورایلیټ اونخري یا دې سره فاسفیټ ګروپ یو ځای شي ٹھیک شو نو دا په کوم ځای کې ټو ګلوکوز ان سیل سایټوپلازم دا موږ سره د سیل په سایټوپلازم کې کیږي موږ سره رومانه سټیپ موږ وایو په دې کې موږ سره څه کیږي په دې کې یو انزیم دی هیکزوکاینیز فاسفورایلیټ چې کوم د ایډیشن اف فاسفیټ کوي ورسره د ګلوکوز سره څه کوي د ایډیشن اف فاسفیټ کوي ورسره نو هغه دا په کوم ځای کې کیږي دا موږ سره په سایټوپلازم اف د سیلز کې کیږي چې کوم ځای کې ګلوکوز مالیکول سره فاسفیټ ګروپ انخلي په دې پروسس کې موږ سره فاسفیټ ګروپ فارم ATP as a transfer to glucose producing نو موږ سره څه چلو شي په دې کې ګلوکوز 6 فاسفیټ ته کنورټ کی دغه ته موږ G6P وایو ٹھیک شو یا وته ګلوکوز 6 فاسفیټ وایو एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट چې کوم دی एडिनोसिन ډای فاسفیټ ته ورواړي ATP دلته یوز شي ټیک شو دلته ATP یوز کیږي چې هغه ADP ته وروړي نو په دې کې موږ سره 1 molecules of ATP is consumed during this phase نو په سټیپ 1 پیز کې کتا سو دلته وګوره په ډایګرام کې په سټیپ 1 پیز کې موږ څه کیږي یو ATP مالیکول استعماليږي چې هغه استعمال شي نو هغه موږ څه شي ADP شي
एडिनोसिन डाइफास्फेट वړي موږ سره एडिनोसिन ट्राइफास्फेट کنا نو دا ډایفاسفیټ یو فاسفیټ ګروپ موږ سره سر چدرل شي لوکو 6 فاسفیټ سره ولګي ٹھیک شو نو دا موږ سره فرست سټپ دی په لومړني سټپ کې موږ سره دا پروسیسز کیږي بیا دې نه پس موږ سره دویم سټپ دی چې کوم انزایم موږ سره پاسپو ګلوکومیوټیز چې کوم دی ګلوکومیوټیز دا یو انزایم دی چې هغه آیسومرایز شي آیسومرایز مطلب آیسومر have a same molecular formula آیسومرایز مطلب چې د same molecular formula شي آیسومرایز نو آیسومریز موږ سره کا آیسومریز موږ وورو چې هغه څه کوي کنورژن اف سبستانس ان آیسومریک فارم نو آیسومرایز مطلب دا څه دی چې دا یو سیم کمپاونډز ته وروړي چې هغه سیم فارمولا چې هغه د هغه مالیکولر فارمولا بالکل سیم وي دا هغه سبستریټ سره لکه موږ سره د هغه مالیکول چې موږ سره انزایم چې هغه کټلایز کوي د کنورژن اف سبستریټ to an isomerized form same form ته موږ سره څه کوي هغه چې د هغې مالیکولر فارموله بالکل سیم وي هغې ته ورواوړئ نو سټپ 2 کې موږ سره څه کېږي که تاسو لیدلی ګلوکوز 6 فاسفیټ نو دا فاسفو ګلوکو آیسومریز څه ته ورواوړئ فرکټوز 6 فاسفیټ ته چې د دې مالیکولر فارموله سیم ده چا سره ګلوکوز 6 فاسفیټ سره پوه شوئ بیا د دریم سټپ کې موږ سره څه کېږي د کاینیز فاسفو پروکټوکاینیز اوس یو بل انزایم دی فاسفو پروکټوکاینیز دلته وګورئ دې ځای کې دې ډایګرام کې دې څه کوي د دې په مدد سره دا ریاکشن کیټالایز شي انزایم څه کار کوي د کیټالایزیشن مطلب تیزی وي یو ریاکشن پای کې به هیلپ کوي نو فاسفیټ فرکټوز 6 فاسفیټ پس تور وړي فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ دا وړي نو 1,6 بای فاسفیټ په بای فاسفیټ موږ سره څنګه شو چې الټا اي ټي پی مالیکول چې کوم هغه دوباره څه شو هغه سره کمباین شو نو اي ټي پی نه فاسفیټ لاړو دا موږ سره ډای فاسفیټ ورو دي ځکه یو بل اي ټي پی مالیکول موږ سره چلو شي هغه ایډ شي بده کې د هغه انرژي یو شي ځکه یو بل اي ټي پی انرژي دلته یو شي اوس دې ځای پورې موږ سره څه چلو شو 2 ATP مالیکولز چې کوم 1 ATP موږ سره دې ځای کې استعمال شو 1 ATP مالیکولز موږ سره دلته کې استعمال شو نو اوس پورې په دې دریو سټیپو کې 1 سټیپ داو دویم سټیپ داو دریم سټیپ داو ٹھیک شو په دې دریو سټیپو کې موږ سره 2 ATP مالیکولز ایډ شو ٹھیک شو دا 2 مالیکولز موږ سره ATP ایډ شو स्टेप नंबर 4 کې موږ سره څه کیږي د انزایم الډولیز ٹھیک شو د موږ سره څه چلو دي چې یو بل انزایم دی د انزایم الډولیز سپلټ فرکټوز 1,6 biphosphate into ketone and aldehyde molecules. These sugar dihydroxyacetone acetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate are isomers of each other. نو دا موږ سره دواړه څه شي دي isomers دي molecular formula ته دي same ده چې موږ سره کیټون مالیکولز او الډیهاید موږ سره څه شي دي کیټون مالیکولز موږ سره هغه مالیکولز دي چې په هغې کې کاربونایل ګروپ وي کاربونایل ګروپ موږ سره هغه ګروپ چې کاربونایل ګروپ موږ سره
څه شی دی کاربونایل ګروپ دې سره انختی وي نو هغې ته مونږه کیټون وایو ګلوکوز ته چې کله مونږ سره کاربونایل ګروپ وي هغې ته مونږه کیټون وایو دا تاسو مخکې ویلي دي په څه کې په بایوکیمستري کې دا تاسو انزایمز چپټرو کې سوري په د ګلوکوز په چپټرو کې دا تاسو ډسکس کړی چې دا مونږ سره څنګه دي ٹھیک شو نو دا موږ سره د هغې ډیفرنسیشن تاسو کړی دی په بایوکیمسټري کې دلته به موږ صرف د هغې پاتوی وایو چې موږ سره ګلایکولیسس پاتوی څنګه ځي ٹھیک شو نو دلته موږ سره د الډولیز انزایمز د وجې موږ سره څه چلو شي ګلایسرالډیهایډ 3 فاسفیټ جوړ شي چې دا بالکل سیمولر وي او یا ډای هایډرو اکزوسیټون فاسفیټ دلته جوړ شي ٹھیک شو نو دا ټرایوس فاسفیټ آیسومریز موږ سره آیسومریز انزایمز د وجې موږ سره داسې کې انټر کنورټینګ مالیکولز آیسومر لکه چې دا بالکل سیم مالیکولر فارموله باندې موږ سره ترې دواړو جوړ شي د دې نه پس موږ سره سټپ نمبر 5 چې کوم دی په هغې کې به موږ ډسکس کوو د انزایم ټرایوز فاسفیټ آیسومریز موږ سره ټرایوز فاسفیټ آیسومریز دا یو انزایم چې کوم دی rapidly convert DHAP into GAP چې موږ ته څه ته کنورټ کی GAP ته کنورټ کی these isomer can enter converted GAP is the substance needed for the next step of glycolysis نو موږ سره دا triose phosphate isomerase څه ته کنورټ کی دا موږ سره ګلایسرالډیهایډ 3 فاسفیټ چې کوم دی هغې ته کنورټ کی جی اے پی څه شی دی ګلایسرالډیهایډ فاسفیټ نو ګلایسرالډیهایډ 3 فاسفیټ ته موږ سره دا کنورټ کی دا څوک کنورټ کوي دا انزایم چې کوم دی دا موږ سره کوم انزایم دی په دې کې دا انزایم موږ سره دا څه کوي دا موږ سره کنورټینګ کوي ٹھیک شو نو دا انزایم چې کوم دی دا موږ سره څه کوي دا کنورټ کوي لکه دا موږ سره سټپ نمبر 5 کې موږ وګورو نو موږ سره دا یو انزایم چې کوم دی دا یو انزایم دی ٹھیک شو دا موږ سره انزایم دی چې دې څه کوي دې کنورټ کوي موږ سره فرکټوز 16 بای فاسفیټ چې کوم دی هغه ریپیډلی کنورټ کی ستا یا د ډی هایډرو اکزوسیټون فاسفیټ چې کوم دی د ستا کنورټ کی ټرایوس فاسفیټ د ګلایسرالډیهایډ 3 فاسفیټ ته کنورټ کی ٹھیک شو نو دا چې کله لکه موږ چې دا وایو الډیهایډ موږ سره الډولوس چې کوم دی د څه ته کنورټ کی موږ سره دې ته کنورټ کی او دا بیا دې ته کنورټ شي ٹھیک شو چې کله دې ته کنورټ شي دی نو دې څوک کنورټ کوي نو موږ سره دا یو انزایم چې کوم دی دې کنورټ کوي پوه شوې دا یو انزایم دی چې دې موږ سره کنورټ کوي څه ته ګلایسرالډیهایډ 3 فاسفیټ بیا سټپ نمبر 6 کې موږ سره څه کیږي enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase نو هغه څه ته کنورټ کی to function in this reactions چې کله موږ سره GAPDH ته کنورټ کی لکه دا موږ سره یو انزایم دی glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase ٹھیک شو او دا موږ سره انزایم دی چې تدې موږ سره دوه فنکشن دی in this reaction first it dehydrogenate GAP glyceraldehyde glyceraldehyde 3 phosphate هغه څه چلو کې ډي هایډروجینیز کې موږ سره ٹھیک شو نو پدې کې موږ سره مالیکولز ټو اکسیډایزینګ ایجنٹ نو پدې کې موږ سره هایډروجن مالیکولز چې کوم دی 1 اف اټس هایډروجن مالیکولز ट्रांसफरिंग وشي ستا چې هغه نایکوټیناماید اډینین ډای نیوکلیوټاید NAD ورته موږ چوایو نایکوټیناماید اډینین ډای نیوکلیوټاید نو هغه څه شي NADH تاغې نه جوړ شي چې هغې سره H+ شي ٹھیک شو نو دې ځای کې دې سره H+ شي نو دا کوم ځای نه لاړ شي دا موږ سره NAD2 NAD مالیکولز د موږ سره NADH جوړ شي نو د هایډروجن چې کوم دی دا څوک کوي ډي هایډروجینیز چې کوم دی GAP دا غي نه موږ سره یو هایډروجن لري چې هغه څه سره نخري NADH سره نخري
NADV nicotinamide adenine dinucleotide सरा यौ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उनखरी नेक्स्ट बया मोग सर से की glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase add a phosphate from the cytosol to the oxidizing GAP to form 1,3 biphosphoryl glycerate ते चेंज की नो ओस मोग सर साइटोप्लाज्म के पासपेट ग्रुप वी चिदा से कई GAPD चिकम दे दायो एंजाइम चिकम दे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 पासपेट दायो चिकम मंगा दायो एंजाइम मंगा वी ठीक शो दा एंजाइम से कार कई दे दीजिए कि दा शॉर्ट फॉर्म दे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 phosphate dehydrogenase ठीक शो नो दा मु सर यो एंजाइम दे चिदे से कई दा एड कई साइटो पासपेट इदा पकम जे की साइटोप्लाज्म की मुक्सरा मौजूद भी सते 8 की GAP तजागा से जुड़ की 1,3 द अगेन से जुड़ शी 1,3 बाई पासपोग्लाइसरेट द अगेन जुड़ शी ठीक शो द अगेन दा स्टेप जुड़ शी कता सु दीजे की परी पिक्चर की भी ने नो मुंग सर दा स्टेप जुड़ दीजे की NAD थेरेपी NAD सर H यूजे शी दिन NADH जुड़ शी ठीक शो नो दा सो कई ग्लाइसरल्डिहाइड 3 पासपेट कई और देश से चेंज की मुंग सर दिना 1,3 बाई पासपोग्लाइसरेट ते चेंज की These are key both of GP molecules become production ushi no agamong sa the previous step nararawani by the process of dehydrogenation and phosphorylation. That's the process mane phosphorylation matlab addition of phosphate and dehydrogenation or removal of hydrogen group. No mung sir hydrogen these ki removal usho transfer usho kana. So these ki mung sir the hydrogen chikam de agar transfer usho the hydrogen mung sa transfer usho और बया समूह से पासपेट उन खत दीजिए कि द पासपेट तुम से मुका दो ठीक शो नो द डिहाइड्रोजनेशन एडी अमंग से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन एडिशन ऑफ पासपेट वाली तमंगा पासपोराइलेशन वाली ठीक शो डिहाइड्रोजनेशन कम प्रोसेस दे आगा प्रोसेस द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड पासपोराइलेशन द एडिशन ऑफ पासपेट ग्रुप इज कॉल्ड पासपोराइलेशन Next, the seventh step की मुंग सरसे की the enzyme phosphoglycerokinase चिकम दे the योबल enzyme दे चिदे से चलो की दे मुंग सर transfer phosphate from phosphoglycerate 1,3 phosphoglycerate molecules of ADP to form ATP. No these है कि उस मुंग सरसे की ADP molecules चिकम दे आगा दीजे की एडीपी मॉलिक्यूल्स मुंगसरा दीजे की वरसरा सोन खली दीजे की मुंगसरा वरसरा पासपेट उन खली दा पासपेट वरसरा कम जेना बाई पासपेट न दीजे न उन खली बाई पासपेट ग्लाइसरेट विकना दा आगे न यो पासपेट रिमोशी अवगस सोन खली एडीपी सरा चिकम मुंगसर दो एडीपी जोशी कना एडीपी सोन खली दागे ना एटीपी जोड़ की दिस हैपन टू ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ बाई पासपेट ग्लाइसरेट dice que da munga ubi kana chida mung sir bypass pe glycerate dine joshi paspo glycerate dine joshi kana dine yo mung sa yo phosphate group chikam de aga ATP san khayagi na adenosine triphosphate da ga na joshi this reaction will yield 2-3 phosphoglycerate molecules into ATP molecules no padi reactions pawa mung sa se joshi ATP molecules joshi the 3 phosphoglycerate molecules into 2 ATP molecules. So these examples are 2 ATP molecules जोड़ की 2 ADP मुंगसरा 2 ATP molecules जोड़ की बदेगी. No these है ना मुंगसरा no that's the word मुंगा वक्ती वेले उच da 1,3 phosphoglycerate तोड़ी करना. No then they convert she 3 phosphoglycerate glyceric acid ते convert she. For 8 step की मुंगसरा से किएगी पर इस स्टेप की एंजाइम phosphoglyceromutase से कम दे relocate the P of the 2,3 PGA phosphoglyceraldehyde molecules से कम दे the again from the third to the second carbon to form
د 2 فاسفوګلیسیریټ مالیکولز هغه نه جوړ کی. اوس موږ سره دې ځای کې که تاسو په ډایګرام کې ګورئ نو اول موږ سره څه وی دلته موږ سره 13 فاسفوګلیسیریټ وی نو دې نه اي ډي پی نه اي ټي پی جوړ شي. د هغې نه پس 3 فاسفوګلیسیریټ نه موږ سره 2 فاسفوګلیسیریټ جوړ شي چې دا موږ سره څوک کوي دې نه فاسفیټ ګروپ ریموول شي یو نو هغه دا څوک کوي فاسفوګلیسیریټ میوټیز چې کوم دی د دې نه یو فاسفیټ لري نو دا موږ سره 2 فاسفوګلیسیریټ د هغې نه جوړ شي. بل انزایم دی انولیز دی موږ سره یو اتم نمبر سټپ کې په نهم نمبر سټپ کې انولیز دی موږ سره یو بل انزایم دی چې هغه ریموو کوي واټر مالیکولز فرام د 2 فاسفوګلیسیریټ ټو فارم فاسفینایل پایرویټ د هغې نه جوړ شي. This happened for each molecules of 2 PGA from the step 2. کومه 2 PGA موږ ویلو چې موږ سره 2 فاسفوګلیسریک اسید وکنه د هغې نه څه جوړ شي فاسفوینایل پایرویک اسید د هغې نه جوړ شي او دا څوک کوي اینایل ګروپ کوي موږ سره چې اینایل ګروپ موږ سره څه چلو کی 2 واټر مالیکولز ته دینه جدا کی 2 واټر مالیکول ته دینه څه چلو شي جدا شي نو د هغې نه فاسفوینایل پایرویک एसिड جوړ شي پایرویټ ایسډ جوړ شي د دینه. په 10 نمبر سټپ کې اخیری سټپ ته چې پدې کې 2 اي ټي پی مالیکولز 2 اي ډي پی مالیکولز چې کومو د هغه بیا موږ سره هغې سره د پایرویټ کاینیز جو دلته بل انزایمز دی د هغې په مدد سره د پایرویټ چې کوم فاسفوپینایل چې کوم فاسفوینایل پایرویټ د هغې نه فاسفیټ ګروپ ترانسفر شي پی پی ټو اي ډي پی نو ټو فارم پایرویټ ان اي ټي پی نو دې ځای کې 2 اي ډي پی چې کوم د هغې نه 2 اي ټي پی نور جوړ شي نو دې ځای کې this reaction yield 2 molecules of pyruvate and 2 ATP molecules نو دې ځای کې 2 پایرویټ جوړ شي او 2 موږ سره څه جوړ شي 2 ATP molecules جوړ شي نو دا ټوټل پروسس دی دې ته موږ څه وایو ګلایکولیسس پروسس وایو. نو دا ټوټل پروسس موږ سره دی جنریشن اف اي ټي پی مالیکولز چې کوم موږ سره پدې کې ګلایکولیسس پروسس کې کیږي دې ته موږ سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن ویلی شو د اي ټي پی مالیکولز چې کوم موږ سره جوړیږي کنه نو دې ته موږ سبسټریټ لیول فاسفورایلیشن پروسس ویلی شو یا موږ سره ټرانسفر فرام سبسټریټ ټو اي ډي پی چې موږ سره اي ډي پی جوړیږي نو دا ټوټل پروسس چې کوم دا سیلولر پروسس دی نو بیا چې نور کم فردر سټپس دي لکه فار ایگزامپل کریب سایکل شو نو هغه به موږ سره بیا په کوم ځای کې کیږي هغه بیا موږ سره فردر بیا په مایټوکانډریا کې کیږي ٹھیک شو دا موږ سره په سایټوسول کې سایټوپلازم کې دا کریب سایکل پروسس کیږي. دینه پس په موږ کریب سایکل پروسس وایو امید دې چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې موږ سره دا ټوټل ګلایکولیسس پروسس او په 10 سټپ کې موږ ډسکس کو چې په دې کې موږ سره 10 ډیفرنٹ انزایمز کوم دي هغه انوالو پوه شوې نو د دې کې موږ سره development of ATPs موږ سره چې کوم هغه یوز شو او 2 molecules of ATP چې کوم هغه یوټیلایز شو او 2 molecules of 4 molecules of ATP چې کوم هغه موږ سره پروډیوس شو نو نیټ ریټ موږ سره سوشل نیټ گین اپ ATP 2 ATP molecules موږ سره پدې کې جوړ شو ځکه دې کې موږ سره ټوټل څلور جوړ شو په ګلایکولیسس پروسس کې خو ادوه کتا سو لومبه سټپ کې موږ ویلو لومبه سټپ کې ADP دالته 2 انرژي یوز شو نو ټوټل به موږ سره سم شو ټوټل ATP molecules ګلایکولیسس پروسس کې کتا په MCQs کې راغلل چې ګلایکولیسس پروسس کې موږ سره ټوټل سو ATP molecules جوړیږي نو نیټ گین اپ 2 ATP molecules ټوټل سلو جوړیږي چې دوه کم استعماليږي او دوه موږ سره نیټ گین اپ ګلایکولیسس پروسس کې موږ سره گین کیږي پروډوس کیږي نو دا موږ سره ګلایکولیسس پروسس دا غي نه پسته موږ سره کریب سایکل ته موږ also known as tricarboxylic acid cycle هم ورته ویل شو دې ته موږ سوایو دې ته موږ tricarboxylic acid cycle هم ورته ویل شو او دا موږ سره
acetyl CoA enzymes چې کوم دی produce a link reaction enter into a cycle called هغه ته موږ Krebs cycle هم وایو. دا موږ سره metabolic pathways دی چې په دې باندې موږ سره acetyl CoA چې کوم دی 2 carbon compound چې کوم دی هغه oxidize کیږي چې هغه کې موږ سره ATPs جوړیږي او NADH جوړیږي. نو دا سایکل لومبه elucidated by a scientist سر هینس ایډالټ کرپس چې کوم دا یو ساينټیسټ هغه ایجاد کړو رومبه هغه ډیسکس کړو چې موږ دا یو سایکل چې دا زموږ سره په سیلز کې کیږي. نو دا کله راغله په 1980 پورې ته د 1981 پورې ته د ایج په دې کې دا کرپس سایکل چې کوم دا ډیسکس کړو د ته موږ سیټریک ایسید سایکل هم ورته ویلی شو. ٹھیک شو. دا دی پروسس کې موږ سره اکسیډایزز ګلوکوز ډیرایویټیو په دې کې موږ سره اکسیډیشن ایډیشن ریاکشنز کیږي. ډیرایویټیو بل فیټی ایسډز کوم دي او امینو ایسډ ټو کاربن ډای اکساید ټو ا سیریز اف انزایم کنټرول سیپ په دا هم موږ سره په انزایمز په مدد سره دا یو سیریز ګروپ اف سایکل دی چې دا موږ سره اکر کیږي زموږ په سیلز کې. TCA cycles سے کم take place over 8 different steps. مونږ دا TCA cycles سے کم دا به ډسکس کو په 8 different steps کې. مې به تاسو په بوکس کې دا different ډسکس شي وي او مونږ به دا ډسکس کو پس کې مونږ 8 different step کې به دا سمپل تاسو ته ما ډسکس کړی دا مونږ په هغه کې ډسکس کوو. فرست سټپ موږ سره کوم یو دی. فرست د اسیټایل کو اے چې کوم دی 2 کاربن مالیکولز دی ته اسیټایل کو اے دی ته 2 کاربن مالیکولز هم موږ وایو. جاین ود اکزیلو اسیټیټ د موږ سره 4 کاربن مالیکول ټو فارم سیټریټ. دې ځکه څه چلو شي دې ځکه موږ سره اسیټایل کو اے چې کوم دی هغه موږ سره د اکزو اسیټیټ سره یوځای شي نو دې کې موږ سره سیټریټ جوړ کی. اسیټایل کو اے چې کوم دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره 4 کاربن 1 کاربن 2 کاربن 3 او کاربن 4 دا 4 کاربن مالیکولز دی اکزیلو اسیټیټ. دې کې تاسو ښکاری کنه دا موږ سره څه شی دی اکزیلو اسیټیټ 1 کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 4 ٹھیک شو دا 4 کاربن دی او بل موږ سره څه شی دی موږ دا اسیټایل کو اے چې کوم دی اسیټایل کو اے دا یو دی دا موږ سره څو کاربن دی دا موږ سره 2 کاربن مالیکولز دی دا که تاسو دا وینئ اسیټایل کو اے ٹھیک شو نو دا موږ سره 1 کاربن او کاربن نمبر 2 نو دا موږ سره دا دواړه یوځای شي دا ورته وګوره دا دې کې یوځای شوی دی چا سره اکزیلو اسیټیټ سره نو دې نه څه جوړ شوی دی سیټریټ جوړ شوی. سیټریټ څو کاربن دی دا موږ سره 6 کاربن مالیکولز د دې نه جوړ شوی دی. که تاسو ته په دې پکچر کې ښکاري کاربن نمبر 1 کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 3 کاربن 4 کاربن 5 کاربن 6 نو دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره سیټریټ دی. پوه شئ نو په دې کې موږ سره لومبی سټپ کې څه چل کېږي اکزیلو اسیټیټ مالیکول چې کوم دی هغه یوځای شي څه سره کو اسیټایل کو اے سره یوځای شي نو هغې نه څه جوړ کړي سیټریټ جوړ کړي. دا سټپ نمبر 1 دی. سټپ نمبر 2 کې the citrate is then converted isocitrate ته دا اول موږ دغه وایو دا تیوري وایو دا غي نه پس بیا موږ څه چلو موږ دا ډیسکس کو پس کې موږ دا بیا په ان شاء الله په ډایګرام کې اوس ډیسکس کوو چې دا موږ سره the citrate is then converted to isocitrate دا غي نه پس موږ سره دا citrate molecule چې کوم نه isocitrate ته چې هغه ایسومر اف سیټریټ ایسومر تاسو ته دینه مخکې ویلو چې دا غي مالیکولر فارموله موږ سره وي سیم وي نو هغه ته کنورټ شي. سټپ 3 کې څه کیږي ایسوسیټریټ از دین اکسیډایزډ اکسیډایز موږ سره څه ریډیشن اف اکسیجن ټو الفا کیټو ګلوکوریټ ته کنورټ شي چې هغه موږ سره څه شي دی ا 5 کاربن مالیکولز دی. پوښوي الفا کیټو ګلوکوریټ ته موږ سره convert شي which result in the release of carbon dioxide نو دې ځکه موږ سره د کاربن ډای اکساید ریلیز وشي نو دې ځکه 1 ADH molecule چې کوم دی هغه is formed in this step په دې کې 1 ADH molecule چې کوم دی هغه جوړ شي.
The enzyme responsible for catalyzing this step is isocitrate dehydrogenase. نو موږ سره کوم یو موږ سره په دې کې یو انزایم انوالو دی چې هغه موږ سره دا یو isocitrate dehydrogenase. نو په دې سټپ کې سټپ 3 کې موږ سره کوم یو دی isocitrate dehydrogenase enzyme involved دی په دې کې او this is the rate limited step is isocitrate dehydrogenase is a elastically control enzyme او د څه کوي دا ټوټل کنټرول کوي دا پروسیسینګ په دې ځای کې دا سټپ نمبر 3 چې پای کې موږ سره چلو شو isocitrate څخه کنورټ شو الفا کیټو دې ځای کې وتا وګورئ کنه دا موږ سره الفا کیټو ګلوکوریټ ته کنورټ شو سو څه شي دا موږ سره isocitrate دا دې ته کنورټ شو ٹھیک شو بیا دا هغې نه پس موږ سره step 4 کې the here alpha ketoglucarate is oxidized to form a 4 carbon molecules which pick up coenzyme A forming succinyl CoA نو هغې نه څه جوړ شي succinyl CoA جوړ شي نو دې ځای کې څه چلو شي موږ سره اکسیډیشن وشي چې کله اکسیډیشن وشو د کنورژن also form NADH molecules نو دې ځای کې د NADH molecules هم موږ سره څه چلو شي یوز شي او چې کله NADH molecules په دې کې فارمیشن وشي نو دا 4 molecules succinyl CoA چې کوم دا موږ سره څه شي دا 4 کاربن molecules دي چې هغه 4 کاربن molecules موږ سره کنورټ شي سټپ 5 کې بیا موږ سره succinyl CoA چې کوم دی هغه موږ سره څه ته کنورټ شي succinate ته کنورټ شي چې کله succinate ته کنورټ شي نو دا موږ سره 4 کاربن molecules دي چې هغه موږ سره GTP molecules is produce په دې ځای کې موږ سره چلو کې GTP molecules چې کوم موږ سره ATP موږ وایو نو هغه ATP molecules دلته د پروډکشن وشي په دې ځای کې سټپ 6 کې موږ سره څه کیږي سسینیټ چې کوم دی هغه کنورټ شي ستا پیومریټ ته پیومریټ هم موږ سره 4 کاربن مالیکولز دی او مالیکولز اف ان FADH is produced په دې کې FADH مالیکولز چې کوم دی جوړ شي فارمیشن وشي دینه پس سټپ 7 د موږ سره نو FADH څه شی دی فلیون اډینین ډای نیوکلیوټاید موږ سره FADH ته فلیون اډینین ډای نیوکلیوټایډز دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره کو انزایم دی ٹھیک شو دا موږ سره کو انزایمز دی دا موږ سره نښتي وي مالیکولز فلیون مونونیوکلیوټاید مالیکولز چې موږ سره څه شی دی فلیون اډینین مونونیوکلیوټایډز نو دا موږ سره FADH مالیکولز دلته جوړ شي نو دا پیومریټ چې کوم دی بیا کنورټ شي په سټپ 7 کې میلیټ ته ٹھیک شو میلیټ ته کنورټ شي او دې ځکه واټر مالیکولز پروډکشنز وشي چې کله د میلیټ ته کنورټ کیږي نو دې ځکه موږ سره واټر مالیکولز جوړ شي سټپ 8 کې بیا موږ سره دی میلیټ چې کوم دی دا اکزو اسیټیټ ته کنورټ شي NADH ته is also produced here نو په دې ځای کې موږ سره NADH جوړ شي نو دا ټوټل پروسس دی چې دا کنټینیوس پروسس دی دا زموږ په باډي کې کیږي نو موږ سره په دې کې ATP څومره جوړیږي په دې کې 12 ATP ټوټل جوړیږي 3 NAD چې کوم دی 3 NADH موږ سره چې کوم دی هغه 9 ATP برابر دی 1 FAD موږ سره دلته جوړ شي نو موږ سره دا 2 ATP برابر دی او 1 ATP د 1 برابر دی نو ټوټل ATP موږ سره دلته څومره جوړیږي 12 ATP molecules موږ سره جوړیږي انرژي 12 موږ درې ځای موږ سره NAD وی چې موږ سره NADH موږ سره جوړیږي د سټپ 9 کې موږ وګورو نو الته موږ سره دا جوړیږي لکه د یو NAD molecules د 3 ATP برابر دی
یو NAD چې موږ سره څه شی دی د 3 ATP مالیکول برابر دی نو موږ سره په ټول پروسس کې د 3 NAD جوړیږي نو هغه موږ سره 9 ATP مالیکول جوړیږي او دا موږ سره څه شی دی دا اکسیډیشن ریاکشن اف کاربوهایډریټس موږ وایو کنه نو د کاربوهایډریټس په میټابولیزم کې موږ سره کریب سایکلز وایو نو په دې کې موږ سره 9 ATP مالیکول جوړیږي یو FAD جوړیږي دا هغه موږ سره د 2 ATP برابر دی او 1 ATP موږ سره ټوټل باندې جوړیږي نو دا ټوټل ATP مالیکول څومره شو د دې نه 12 ATP مالیکولز په دې کریب سایکل پروسس کې موږ سره جوړیږي نو اوس موږ واپس راشو د ډایګرام ته نو دې ډایګرام کې تاسو ته ټوټل پروسیسینګ ډیسکس شوی دی نو په دې کې موږ لومبه سټپ ویلو چې موږ سره څه کیږي اگز اسیټیټ چې کوم دی کو انزایم کو اسیټایل کو ا سره خلی دا غینه سټریټ جوړ کی دا موږ سره 6 کاربن مالیکولز دی دا سټریټ موږ سره بیا ایسوټیس اکونټیس په ذریعہ موږ سره آیسوسټریټ ته چې هغه موږ سره سیمل مالیکولز ته کنورټ شي بیا دې کې موږ سره NAD چې موږ سره هغه نه پس NADH جوړ شي دې کې کتا سوینه دې کې څه چلو شي NADH جوړ شي دا آیسوسټریټ یو مالیکول دلته NADH جوړ شو ٹھیک شو د بیا آیسوسټریټ چې کوم دی الفا کیټو ګلوکوریټ ته کنورټ شي چې کله د الفا کیټو ګلوکوریټ ته کنورټ شي دلته د کاربن مالیکولز هم دینه کاربن ډای اکساید مالیکولز موږ ته دینه ریموول شي اکسیډیشن د کنه ریموول اف کاربن ډای اکساید بکیږي پوښوي نو دې کې الفا کیټو ګلوکوریټ چې کوم دی هغه سسینایل کو ا ته کنورټ شي چې الته یو دویم ADP NAD مالیکولز NADP ته کنورټ شي او کاربن ډای اکساید ته دینه ریموو شي بیا سسینایل کو ا چې کوم دی دا موږ سره سسینیټ ته کنورټ شي دې کې موږ سره د ATP جوړیږي GTP چې کوم دی دا موږ سره دینه څه جوړ شي ATP ته کنورټ شي دا موږ سره دا سسینیټ چې کوم دی دا پور کاربن مالیکول دی د پیومریټ ته کنورټ شي پیومریټ هم موږ سره پور کاربن مالیکولز دی د دې کې موږ سره د هایدروجن ریموولز کیږي دا پیومریټ چې کوم دی دا موږ سره میلیټ ته میلیټ هم موږ سره پور کاربن مالیکولز دی د څه کوم انزایمز په وجه پیومریز په وجه موږ سره پیومریټ کنورټ شي څه ته میلیټ ته او د میلیټ ته چې کله کنورټ کیږي نو د کې واټر مالیکول د سره ایډیشن وشي چې کله واټر مالیکول ایډیشن وشي نو د تیر کې موږ سره واټر ریموو شي نو د کې سره واټر موږ سره یو ځای شي نو د هغه په مدد سره دا میلیټ دی هایدروجینیز انزایمز په وجه اکزلو اسیټیټ ته کنورټ شي دا چې کله کنورټ کیږي نو د کې موږ سره څه جوړ شي یو مالیکولز اف NAD چې کوم دا موږ سره کنورټ کی ستا NAD موږ سره NADH ته کنورټ کی دا اگزو اسیټیټ چې کوم دا موږ سره اسیټایل کو د موږ سره پایرویټ پروسیسینګ او دا پروسس موږ سره کنټینیوسلی روان وي چې په دې کې موږ سره درې مالیکولز اف NAD موږ سره جوړ شو یو مالیکول دارې ټیک شو او یو مالیکول موږ سره دا یو جوړ شو او بل یو مالیکول دا شو او دا درې مالیکول موږ سره شو دا جوړ شو او دې کې موږ سره FAD جوړیږي دې کې دا موږ سره FAD دې کې جوړیږي ٹھیک شو چې دا موږ سره FAD موږ ویلو چې موږ سره 100 ATP برابر دی د 2 ATP برابر دی دې کې موږ سره FAD جوړیږي په دې رائټینګ نه کیږي خو بیا هم زه تاسو ته کوشش کوم چې رائټینګ نه وکم ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره FAD جوړیږي دې کې او دې کې موږ سره ATP جوړیږي چې کوم موږ سره دا ځای دی ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره ATP مالیکولز فارمیشنز کیږي نو دا ټوټل کریب سایکل پروسس دی چې په دې کې ټوټل ATP سینتھسس کیږي ATP موږ سره څه دی انرژي چې کوم موږ اکسیډیشن اف کاربن ډای اکساید او کاربوهایډریټس وایو کړه دا غي نه موږ سره د پایرویټ چې کوم څه گلایکولیسس پروسس کې دوه پایرویټ جوړ شي هغه پایرویټ بیا فردر بیا کریب سایکل کیږي او دا غي نه بیا موږ سره انرژي جوړیږي زموږ په باډي کې زموږ په سیلز کې پوه شو نو دا ټوټل پروسس ته چې دا موږ سره اکر کیږي که تاسو دا ریډ کلر باندې کې وینئ نو تاسو دې کې یو هینټس هم درکړل دي چې په دې هینټس باندې ځان تاسو پوهه کې نو تاسو به پر ټول ډایګرام باندې پوه شئ کم دا ډاټ غونډه کې تاسو ښکاري دا هایدروجن دی
पदे के बताओ उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दीजिए कि डार्ट फॉर्म के बताओ उसका पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को फॉर एग्जांपल कदीता उगरे दा हाइड्रोजन दे दीजिए कि दा हाइड्रोजन दे ठीक शो दा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दे के दीजिए कि दा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दे बल मुसरा कार्बन से कम दे दा मुसरा दायो मॉलिक्यूल्स दे तास इने तरीका कलर ऑक्सीजन मुसरा रेड कलर दे और सल्फर से कम दे दा मुसरा दीजिए कि उगरे दे को एंजाइम से मुसरा सल्फर दे कना दा येलो कलर दे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दा देखो तो उगरे दा मुसरा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दे और बल मुसरा दीजिए कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दायो दे दादा से और ग्लूकोनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम मुसरा दायो जीटीबी ठीक शो da tahu sara NADH जैसे दागी एब्रिविएशन से नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मुंग से शेरे दा एंजाइम्स दे तो दा मुंग सरा टोटल प्रोसेस तदी सिग्निफिकेंस मुंग सरा सदी मुंग क्रिप साइकिल वायु करना तदी मुंग सरा इंपॉर्टेंस मुंग से शेरे intermediate compound formed during Krebs cycles are used for the synthesis of biomolecules like amino acid, nucleotide, chlorophyll, uh, cytochrome, and pets. तो तदीन that whole process में सारा बायोमोलिक्यूल्स जुड़ेगी सिंथेसिस की अमीनो एसिड जुड़ेगी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगी But the process के ससिनाइल को एच हमने टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल for plants के मुंह से तरीक क्लोरोफिल फॉर्मेशंस की the sada the succinyl coenzyme ena musara amino acid are formed from alpha ketoglucuric acid furyric acid and oxaloacetic acid acetic acid sorry नुमंग सरपदी की जुड़ेगी अमाइनो एसिड तदी न जुड़ेगी कमुंग परी ग्लाइको क्रिप्साइकल प्रोसेस क्यों भी करा क्रिप्साइकल प्रोसेस की citric acid cycle उमदी तेवेली शू release plenty of energy required for the various metabolic activity of the cells तो क्रिप साइकिल में सारा ढेर ज्यादा एनर्जी सिकीगी रिलीज कीगी प्रोड्यूस कीगी मुंगसरा चागा मुंगसरा मेटाबॉलिक प्रोसेस मुंगसरा कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की दिसे इस्तेमालीगी by this cycle carbon skeleton are got मुंगसरा परी की कार्बन साइकिल मुंग skeleton जी कमने मुंगसरा oxidation which are used in the process of growth and for maintaining the cells और दा मुंगसरा is carbon जी कमने दा मुंगसरा the skeleton कार कहीं परी की मुंगा कार्बन हुई कने कार्बन मॉलिक्यूल्स मुंग से कार्बन डाइऑक्साइड और मुंग से रिलीज की और कार्बन मॉलिक्यूल्स से कम पदे के मुंग से मौजूद थी तो अगर इज द स्केलेटन कार के स्केलेटन मुंग से नी साथी बॉडी कना और सेल्स ग्रोथ और द सेल्स स्ट्रेंथ सारी मेंटेन साथी द अगे शेप मेंटेन साथी नो नंद परदा काफी ने इंशाल्लाह सबब बियामुगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वायु चिकम परी चैप्टर के स्टाफ सो मे बी लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक थे लिपिड मेटाबॉलिज्म मुंगे वेले दे करने वेले अब इंशाल्लाह सवा इंशाल्लाह डिस्कस को भी लिपिड मेटाबॉलिज्म और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन निंदा परदा काफी दी के अच्छा सब क्वेश्चन मीनो तासो माता व्हाट्सएप ग्रुप माने क्वेश्चन माले गेले शी ठीक शो नो उम्मीद देती तासो परी माने पोषे हुए क्रिप साइकिल माने और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस माने क्रिप साइकिल्स के मुंग सरा 12 एटीपी मालिक्यूल जुड़ेगी और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के मुंग सरा 4 एटीपी जुड़ेगी और नेट गेन मुंग सरा 2 एटीपी राजी 2 एटीपी मुंग सरा यूज की प्रोसेस की ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस without total मुंग सरा glycolysis process and Krebs cycle process. Inshallah, see you tomorrow with a new topic. Allah Paman.